د نن جمعې بیان کې همدغه شانې د الله پاک د طرف نه د قرآن عظیم شان د برکتونو په ضمن کې د سورت یاسین د برکتونو نه د برکاتو نه یو برکت درته بیانېږي. د سورت یاسین د برکتونو ځینې یو برکت. یو ځل امام ناصر الدین بستی رحمت الله تعالی علیه هغې باندې بیماري راغه د سکتې. سکته هغه بیماری ته ویل کېږي سبا ورته کومه ویل کېږي چې هغه انسان په ښکاره باندې همدا شان ښکاري چې دا مړ دی. هغه ساه ډېره په طریقې سره اخلي، ډېره په مزه اخلي چې دا نور انسانان پې باندې نه پوهېږي. د یوې جوړې وفات شو نو امام ناصر الدین بستی رحمت الله علیه غسل ورکو، هغې کفن وشو، په هغې باندې جنازه وشوه. د شپې ناوخته یې په هدیره کې دفن کو، دې ته نه راغو. د الله پاک د طرف نه امتحان د الله پاک کارونه هغې نه په قبر کې هغه بیماري لاړه، هغې له په قبر کې هوش راغو. هغې پوه شو چې دا خو زه په قبر کې اچولی ما، ولې امام ناصر الدین امام و نو هغې ته د مړي د حالاتو پته چې دا ما کم لباس اچولی دی، دا زما جامې نه دا کفن دی، او دا چې کوم ځای کې پروت یم نو دا ګیر چاپېره دا خاوره ده، دا قبر دی، دا ځمکه ده. هغې پوه شو چې زه دفن کړی ما، د خلکو دا سوچ جوړې دا وفات شوی دی نو زه دفن کړی ما. د هغې ذهن ته راغه چې د سورت یاسین څوک 41 ځل 41 ځل څوک تلاوت وکړي نو الله پاک د هغه مشکل حل کوي. دې ته سورت یاسین یاد و، په یاد باندې شروع کړو. چې کله شروع کړو نو تقریبا یو کم 40 ځلو پورې دې سورت یاسین پوره کړو. نو په هغه زمانه کې الحمدلله نن سبا خو نشته دا کیسې، خو په مخ کې به دومره غربت او دومره غلاګانې او ډاکې وي چې کله به چا څوک مړی په قبر کې کېښودو نو بیا به کفن کش ورتلو، د هغه مړي نه به کفن راښکو، هغه کفن بیا خرڅولو، په هغې باندې بیا خپل ګذر بسر کولو. مطلب د مړو نه به کفنونه راښکو. امام ناصر الدین بستی رحمت الله علیه صاحب یو کم 40 ځل پورې چې کله سورت یاسین پوره کو نو هغه کفن کش راغلی او هغه قبر کنستو باندې شروع شوی و چې دا مړی خو چې تازه کې خو زه به دننه دا کفن وباسمه، زه به دا خرڅ کړمه. چې کله دا امام صاحب د امام ناصر الدین بصیر رحمت الله علیه صاحب پوه شو د قبر په کنستو په هغه دروز په هغه شور په هغه اواز باندې پوه شو نو دی هغه د خپل تلاوت اواز په مزه کو. دې نه مخکې په تیز اواز سره تلاوت کولو، اواز یې په مزه کو چې هسې نه دا کفن کش مانه ونهېرېږي واپس لاړ نه شي. چې کله 40 ځل پوره کړو نو هغه د لحد یا د خاکي هغه تختې پورې ورسېدو چې کوم اخرنۍ هغه تخته وي، اخرنۍ کاڼې وي، یا زموږ دلته چې باندې کچه خښتې ږدي وغیره، د هر ځای خپل علاقې د هر چا خپل یو طور طریقه وي. چې کله اخرنۍ ځای له ورسېدو د دې سورت یاسین 41 ځل پوره شو. چې کله هغې دې ته لاس کولو دې پې باندې ورپاڅېده، هغه ویرېدو، هغه وې جوړې ما پسې مړی راپاڅېدو، حالانکې دې ژوندي وو. بیا دې لاړه خپل ښار ته لاړه، خپل کور ته لاړه. دا د سورت یاسین د برکتونو ځینې یو برکت دا زموږ ستاسو دپاره پکې درس دی چې د الله پاک د طرف نه نازل شوی کلام د هر مشکل لپاره حل دی، د هر تکلیف دپاره حل دی. خو چې افسوس مونږ دې طرف ته لږ سوچ وکړو، مونږ د دې خلکو سره لږ ناستې وکړو چې دا تکلیف په ما باندې راغلی دی، په څه طریقې سره به حل شي، په څه طریقې سره څه وظیفه وکړمه، څه نفلونه وکړمه، څه ختمونه وکړم، کوم تلاوت وکړم، د قرآن مجید کوم آیت وویمه چې الله پاک زما دا مشکل حل کړي. نه، مونږ دا نه کوو. مونږ د مشکل حل کولو لپاره دنیوي خلکو پسې منډې وهو، بیا زموږ هغه مشکل نه حل کېږي. الله پاک زموږ په هغې کې هم بیا هغه مشکل لا زیاتوي، لا یې راته سختوي، زموږ امتحان پکې لا اوږدېږي. قدرمندو، الله پاک د طرف نه نازل شوی دا قرآن عظیم شان په دې کې د ډېرو بیماریانو شفا هم ده، د هر قسمه مشکل دپاره هغه د خلاصۍ لاره پکې هم شته، د مشکلاتو د ختمولو دپاره طور طریقې الله پاک پکې هغه هم موږ تاسو ته ښودلي دي. خو افسوس چې کله موږ دې قرآن عظیم شان له وخت ورکو، قرآن مجید له موږ ټایم ورکو، د قرآن مجید ویلو والا سره موږ لږ کینو چې موږ پې باندې نه پوهېږو، چې موږ پوه کړي، چې موږ ته پته نه وي دا کوم آیت څومره ثواب دی، کوم آیت د کوم مشکل لپاره برکت ذریعه جوړیږي،
د کم مشکل ختمولو لپاره سبب ذریعہ جوړیږي چې د هغې معلومات وکړو. خو افسوس چې زمونږ نن سبا مؤمنان مسلمانان او خاص کر زمونږ دا نوې کل مسجدونو ته نه راځي، جماعتونو ته نه راځي. زمونږ مشران هم بیا ښه به په کورونو کې ناست وي، د جمع په ټیمونو کې بیا مسجدونو ته نه راځي. زمونږ نوې کل به بیا د هغې نه څه زده کي چې زمونږ مشران نه ځي نو مونږ سره ځو. دا بعضې خلک به بیا هغه وایي چې روجې به هغه خلک نیسي چې چا کره وړني، منځونه به هغه خلک کوي چې د چا څه حاجت وي. زمونږ څه حاجت دی؟ زمونږ خور څه پوره دي. حالانکه هغه انسان ته پته نشته چې هغه ځای را روان دی، چې هغه ځای بیا په پیسو باندې نه خیسته کېږي، په پیسو باندې هلته بیا خلک ځان ته بلفونه نشي لګولی، په پیسو باندې بیا هلته ځان نه لړمانان، ماران، زنځې، چینجي هغه تیاره نشي لرې کولی. هغه صرف د الله عز وجل د دې پاک کور د پاک کلام په برکت باندې لرې کېږي. هغه لړمانان، هغه ټول مصیبتونه، هغه ټولې پریشانیانې. یو ځای کې مې کته د کباړیانو حضراتو ځای چې هغې کې هغه اوسپنه ټوله راجمع کړي، یو مشین غونتوي، هغه مشین کې ور واچي، هغه مشین بیا د څلور واړو طرف نه راغونډ شي یا درې طرفو نه راغونډ شي د څلورم طرف ته. نو هغه څومره اوسپنه چې پکې د هغې نه یو د کریټ شکل، یو د سانچې شکل جوړ شي، مطلب دا ټوله اوسپنه پرې راجمع شي، راغونډه شي. نو هغه اوسپنه ټوله راغونډه کړي. نو دغه ټایم کې ما ته قبر رایاد شو چې دا زمونږ ستاسو دپاره ښکاره مثال چې دا قبر به څنګه راجوختېږي بلا تشبیه. دا د هغې د زرو مثالونه یې ورکوټې مثال چې دغسې به راغونډېږي دا قبر. د خپو د طرف نه به څنګه راغونډېږي، د سر طرف نه به څنګه راغونډېږي. کچاني کتلي دوی بعضې کباړیانو حضراتو چې کوم دا غټ ځایونه نیولي وي ګودامونه، هلته چې کله خلک د دې اوسپنې نه سکریپ جوړوي او بیا هغې هغه سانچې یا کالي بیا د کریټونو هغه شکل ورکوي ورله، بیا لږ هلته لاړ شي ویې ګورئ چې دا قبر به په موږ او تاسو باندې الله دې نه کړي چې په چا باندې راغونډېږي، څه طریقې سره به راغونډېږي. الله عز وجل په دې ټولو خبرو باندې اول مالا او بیا تاسو ټوله د عمل کولو توفیق رانصیب کړي. الله عز وجل زموږ ګناهونه معاف کړي. الله عز وجل موږ له په قرآن عظیم شان باندې د عمل کولو توفیق رانصیب کړي. او الله عز وجل دې زموږ څومره مشکلات چې دي، پریشانیانې، غمونه، ټینشنونه دي، الله عز وجل دې د دې پاک کلام په خاطر، په برکت، په وسیله باندې زموږ هغه مشکلات حل فصل کړي. د قرآن عظیم شان اورېدونکي دې الله پاک موږ جوړ کړي. بیا دې د الله پاک د هغې زده کړې والا موږ جوړ کړي. بیا دې د هغې باندې عمل کولو والا موږ جوړ کړي. بیا دې الله پاک په هغې باندې موږ او تاسو له استقامت را نصیب کړي. بیا دې الله پاک هغې کې موږ له په هغې کې اخلاص را نصیب کړي. یا الله زموږ څومره کشران دي، زموږ څومره هلکان دي، جنکۍ دي، په ډېرو رنګارنګو طریقو سره فتنې او فسادونه راوتي دي. موږ د هغې لاسنیوی نشو کولی، موږ د هغې مخنیوی نشو کولی. یا الله زموږ د نارینهو، زموږ د زنانو، زموږ د موجوده او زموږ د راتلونکو ټولو یا الله حیا، عزت، پردې په دواړو جهانو ساتي. د آخر زمانې د فتنو فسادو نه موږ، زموږ مشران، زموږ کشران ټولو ساتي. په حاضر مجلس کې کو څومره بیماران وي، که علاجداره وي، که لا علاجه وي، که کورونو کې وي، که هسپتالونو کې وي، یا الله خپلې لاړې ورته دارو کړي. یا الله د چا د حلالو کاروبارونو کې څه مشکلات ورته پېښ شوي وي، یا الله هغه مشکلات حل و فصل کړي. یا الله څه په طریقې سره که دانستان غیر دانستان، ارادتاً غیر ارادتاً، که چاته پته وي او که چاته نه وي پته، په حرامو کاروبارونو کې اخته وي یا مونږ پکې اخته وو، یا الله مونږ د هغه حرامو کاروبارونو په خپل حفظومان کې وساتي، مونږ د سودي نظام نه وساتي. یا الله څومره چې دا نظامونه دي او د شریعت نه خلاف دي، یا الله زموږ حکمرانانو له توفیق ورکړي چې هغه د شریعت موافق شي. که هغې طریقې سره نه وي، یا الله مونږ له وس راکړي چې د شریعت موافق کړو. یا الله دې په دې ملک کې، یا الله په دې عالمي دنیا کې، ټول اراوند د ورلد، ټوله دنیا کې الله قرآن عظیم شان د احکاماتو د قانون د نافذ کولو، یا الله مؤمنان، مسلمانان، لیډران لا کو، یا الله بیا مونږ لا د هغې نافذ کولو، د هغې د خورولو، په هغې باندې عمل کولو او بل چاته د عمل کولو تلقین وکولو. یا الله مونږ له توفیق را نصیب کړي. په آخر د ژوند کې زموږ د ټولو دا کلمه طیبه را نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله.